الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین و ناظرین، د تجوید د کلاس د قرآن پاک د حروف صحیح ادا کولو د پاره دی چې موږ د الله پاک د کلام قرآن پاک په صحیح طریقې سره زده کو او د هغې تلاوت کو، او په تلاوت چې الله جل جلاله کوم اجر او ثواب لیکلی دی چې هغه اجر او ثواب پرې راته صحیح میلو شي. په دې سلسله کې دا د تجوید کلاسونه دي. نو مونږ د حروف الهجا ابتدا کړې وه او حروف الهجا د الف نه واله یا پورې دې ته حروف الهجا هم وایي او حروف تهجیم ورته وایي. نو الف نه واله یا پورې دا حروف تهجی دي، دا هم شروع کړي. په دې کې مونږ د فا پورې مخارج ټول زده کړي دي. ان شاء الله العزیز دا درې څلور حروف د دې مخارج به زده کوو، او بیا چې کله د الف نه یا پورې ټول برابر شي نو د هغې به ټول یو سبق بیا جوړ کړو، او بیا به هغې کې زه تاسو ته یو بله طریقه هم ښیم انشاءالله چې کوم حروف پکې لږ اوږدېږي او کوم حروف پکې ډېر اوږدېږي، هغې باندې به هم زه تاسو پوهوم انشاءالله. او انشاءالله اوس دا کوم ځای پورې چې مونږ ویلې هغې نه مخکې سبق وایو. نو اعوذ بالله بسم الله ولی زکو. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف د کوم ځای نه ادا کیږي؟ نو اول په هغې باندې ځان پوه کړو چې د کوم ځای نه ادا کیږي. ګورئ مثلا دا زما د لاس دا ژبه ده، دا اول دا سر دی، د ژبې سر دی، بیا دا د ژبې کناره ده، دې ته طرف لسان وایي. د ژبې دې سر ته رأس لسان وایي. د یو طرف ته او بل طرف ته چې دا لږې د ژبې د سر سره کم دا سایډونه دي دې ته طرف لسان وایي. او بیا چې کومه د یو ډډه ده او دا بله ډډه ده دې ته حاف لسان وایي. او دا مینځ کې چې دی دا د ژبې دا مینځ چې دی دې مینځ ته بطن لسان وایي. او چې کوم د ژبې آخري حصه ده مونږ ورته په پښتو کې د ژبې جړله وایو، دې ته اقصی لسان وایي. دا خو د دې په تجوید هغه اصطلاح کې نومونه دي، هغه نومونه ګرانې خبرې دي، بس اسانې زده کوو. د ژبې سر، د ژبې کنارې، د ژبې ډډه او د ژبې مینځ او بیا د ژبې جړله. نو اوس مونږ قاف زده کوو چې قاف د قاف کم مخرج دی. نو ګورئ د ژبې دا جړله آخري حصه چې د ژبې کومه ده، او په دې مرۍ کې چې کم دننه دې تالو کې چې کم هغه داسې غوښه راځوړنده ده هغې ته کوه وایي، کوه. نو دا کوه چې ده دغه کوه سره چې د ژبې دا جړله ولګي هغې نه قاف ادا کېږي. دا کوه او د ژبې جړله، کوه او د ژبې جړله، یعنې دا د غوښې چې کومه ټوکړه په دې تالو کې دننه راځوړنده ده دغه او د ژبې جړله چې یو ځای شي هغې نه قاف ادا کېږي. د ژبې جړله او د تالو جړله، دغه غوښې چې کومه راځوړنده ده دې ته تالو جړله وایي. د ژبې جړله او د تالو جړله چې یو ځای شي هغې نه قاف ادا کېږي. د ژبې جړله او د تالو ژبه چې یو ځای شي هغې نه قاف ادا کېږي. د ژبې جړله او د تالو جړله، د ژبې جړله او د تالو جړله چې یو ځای شي هغې نه قاف ادا کېږي په ډکه خوله باندې او اوږد به ویلی کېږي. اوس هم ګورئ دا مخکې بل حرف زده کوو.
نو هماغه د ژبې جړله خو چې دا کومه د غوښه کومه د ځوړنده د پرې مرۍ کې د دې نه لږ د خولې طرف ته د غاښونو طرف ته د دغې نه لږ غونته کې د غاښونو طرف سره چې د ژبې دا جړله ولګي هغې نه کاف ادا کېږي کاف د ژبې جړله او د تالو جړله چې یو ځای شي هغې نه د دوو نقطو والا قاف ادا کېږي او د ژبې جړله او د دغې د تالو د جړلې نه لږ خولې طرف ته دې سره د ژبې جړله ولګي هغې نه کاف ادا کېږي. اوس ګورئ مخکې لام کې خبرې لږې ډېرې دي. لام کې ګورئ دا برني مخامخ دوه غاښونه چې دي دې ته ثنایه علیا وایي. ثنایه علیا د مخامخ دوو غاښونو ته وایي. مخامخ دوو غاښونو ته ثنایه علیا وایي. دې دوو سره خوا کې چې کوم غاښ دی ده ته رباعي وایي. غاښ چې ورسره کوم نږدې دی د ثنایه علیا سره ده ته رباعي وایي. د رباعي پسې چې کوم غاښ دی ده ته انیاب وایي. دا کوم داسې انیاب نوکدار ته وایي. نوکدار داسې چې کوم هغه داسې نوکې غونتی وي دغه ته انیاب وایي. او دې انیاب پسې چې کوم غاښ دی ده ته زواحک وایي. زواحک. نو یو غاښ د دې ثنایه نه واخلو، یو ورپسې رباعي، یو انیاب، یو زواحک. دې څلورو غاښونو د جړلو سره د څلورو غاښونو جړلو سره چې د ژبې کناره ولګي د دې څلورو غاښونو برني څلورو غاښونو جړلو سره چې د ژبې کناره ولګي هغې نه لام ادا کېږي. د ژبې دا کناره او د برني څلورو غاښونو جړلې چې یو ځای شي هغې نه لام ادا کېږي. د ژبې کناره او د مخامخ برني څلورو غاښونو جړلو سره چې ولګي د ژبې دا کناره ورسره ولګي هغې نه لام ادا کېږي. د ژبې کناره دا کناره او د مخامخ برني څلورو غاښونو جړلې چې یو ځای شي. د جړلو نه مراد د غاښونو وری د برني غاښونو وری او د ژبې دا کناره چې یو ځای شي هغې نه لام ادا کېږي. د برني څلورو غاښونو وری او د ژبې دا کناره چې یو بل سره ولګي هغې نه لام ادا کېږي. اوس مخکې ګورئ د میم مخرج زده کوو. ګورئ دا شونډې چې دي د دې شونډو دوه حصې دي. یوې ته لمده حصه وایي چې کوم غاښونو طرف ته د ژبې د شونډو حصې دي هغې ته لمده حصه وایي. چې کوم بهر حصې دي هغې ته اوچې حصې وایي. نو د شونډو اوچې حصې چې یو ځای شي هغې نه میم ادا کېږي. میم د شونډو اوچو حصو نه میم ادا کېږي. د شونډو اوچې 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 حصو نه میم ادا کېږي. بیا ګورئ نون. د نون مخرج ته ګورئ. د ثنایه علیا نه به یو غاښ واخلئ، ورپسې رباعي او ورپسې انیاب. د ثنایه رباعي انیاب، ثنایه رباعي انیاب، یعنې دا برني دریو غاښونو ورو سره چې د ژبې کناره ولګي هغې نه نون ادا کېږي. د برني څلورو غاښونو ورو سره چې د ژبې کناره ولګي هغې نه لام ادا کېږي. او دریو غاښونو سره چې د ژبې کناره ولګي هغې نه نون ادا کېږي. د برني دریو غاښونو ورو سره چې د ژبې کناره ولګي هغې نه نون ادا کېږي. د برني دریو غاښونو ورو سره چې د ژبې کناره ولګي هغې نه نون ادا کېږي. راځئ واپس بیا د سر نه د قاف مخرج زده کوئ. د ژبې جړله او د تالو جړله چې یو ځای شي قاف ادا کېږي. د ژبې جړله او د تالو د جړلې نه لږ خولې طرف حصې دا دواړه یو ځای شي هغې نه کاف ادا کېږي. د ژبې کناره او د برني څلورو غاښونو وختي چې مې کوم نومونه وي د دې نه مخکې چې مې کوم نومونه وي د هغې غاښونو ورو سره چې کله برني څلور غاښونو ورو سره چې کله د ژبې کناره ولګي لام ادا کېږي. د شونډو اوچې حصو نه میم ادا کېږي. او د برني دریو غاښونو څلورو نه یو کم کې نو دریو غاښونو ورو سره چې ژبې کناره ولګي هغې نه نون ادا کېږي. نو دا سبقونه پابندۍ سره اورئ او پوره سبق اورئ، انشاءالله ډېره فایده به درته کېږي. راتلونکي سبق پورې موږ له اجازت راکئ. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.